په دې آیاتو کې خداوند متعال د جنگ خندق او د جنگ احزاب واقعي ته اشاره ده. واقعه دا سره پیښ شوله چې په دوم کال د هجرت باندې د جنگ بدر واقعه پیښ شوله او په دریم کال د هجرت باندې د جنگ احد واقعه پیښ شوله او بنا بر اختلاف یا په څلورم کال یا په پنځم کال باندې واقعه د جنگ خندق را پیښ شوله. هغه واقعه داسې وله چې بنو نظیر چې دا د اهل کتاب یو قبیله وه، دا مکې مکرمې ته ورسېدل، 20 کسان مشران او قریش سره کښېنستل. دا مکې چې کوم قریش وله چې کوم کافران وله هغو ته وویله چې موږ به سره اتفاق وکړو، یو دم به حمله وکړو مدینې منورې باندې، دا د اسلام بیخ به وباسو، مسلمان ټول ختم. قریشو مشران چې کوم وه هغوی د دوی نه امتحان دا خبره واخیستله، ورته یې وویل چې زموږ دین صحیح دین دی او که چېرې د محمد صلی الله علیه وسلم د ده دین صحیح دی. نو دوی درواغ ورته وویل، دوی په کتاب کې نوشته وه چې دین د محمد دا په حقه دی صلی الله علیه وسلم، خو لیکن خپل د اطمینان لپاره، دوی د اطمینان لپاره، دوی تسلي لپاره درواغ ورته وویل، ورته یې وویل چې نه ستاسو دین په حقه دی. بیا دغه 20 کسان د بنو نضیر وسره د قریش چې کوم مشران ول دا بیت الله شریف ته ننوتله، هلته یې وعدې واخیستلې چې موږ به ټینګې وعدې یو د بل سره واخیستل چې موږ به محمد صلی الله علیه وسلم څه کوو، ختموو او خپل دین څه دفاع به کوو او خپل دین به څه کوو، غالب به کوو. دغه بنو نضیر مشران چې کوم وه د غطفان چې کوم قبیله وه، دا یو غټه قبیله وه په عربو کې، نو دوی قبیلې ته هم ورغلله او هغوی په دې باندې راضي کړل چې خیبر چې کوم باغونه دي د دې حاصل چې کوم دی د نیمایي حاصل به تاسو ته کوو. هغه قبیله یې په دې باندې راضي کړله چې موږ سره څه وکاس، کومک وکاس او موږ به په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې څه یو دم حمله کوو، د اسلام بیخ به وباسو. دغسې نورو قبیلو ته هم ورغلل د بنو نضیر مشران، بنیاد د دې جنګ دوی پرېښود. هغه خواته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته معلومات وسو چې دا ټولو قومو اتفاق سره وکړي په مدینې منورې باندې څه کوي، حمله کوي. دا جنګ احزاب ځکه ورته وایي احزاب وایي قومو ته، ډېرو قومو ته ویل کېږي. نو دوی هم داسې ټولو قومو اتفاق سره کړی وو چې مدینې منورې موږ څه کوو، حمله کوو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د انصارو او د مهاجرینو څخه مشوره واخیسته چې څه کول پکار دي. اخواته قریش چې کوم وه د مکې مکرمې چې کوم کافران وله د 400 ځوانانو سره را روان شوله او مشرتوب یې ابو سفیان کوي. د بنو نضیر قبیلې ته چې ورسېدل، د غطفان قبیلې ته چې راورسېدل، نور قبیلو ته ټول سره راجمع شول، تقریبا 10,000 تر 15,000 کسانو تعداد کتابو لیکلی دی چې دا سره راجمع شوله او سره د اسبابو د سامانو د جنګ آلات هم ورسره وه، اسباب هم ورسره وه او را روان شول. دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو ملګرو سره مشوره واخیستله چې څه کول پکار دي. سلیمان فارسي رضی الله تعالی عنه دا د فارس سړی و، د غلامۍ په شکل راغلی و او بیا آزاد شو، بیا مسلمان شو. ده وویله چې موږ د فارس په خوا کې چې کوم دی دا هلته داسې جنګونه چې کېږي او پوهېږي چې دا خلک موږ باندې غالبه دي او موږ باندې غلبه کوي، نو موږ بیا کنده کینو، یو غاټه کنده وکینو، شاوخوا کنده وکینو، خپل په کلي باندې راتاو کړو دا کنده چې دا دښمن موږ باندې حمله ونه کړي. نو په دغه طریقه سره موږ ځانونه څه کوو، محفوظوو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلیمان فارسي رضی الله عنه دا مشوره صحیح کړله. د خندق مشوره دا ده چې موږ به څه کوو، غار کینو، کنده به کینو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خندق شروع کړي. خندق په داسې ترتیب سره شروع کړي چې تقریبا 3.5 میله اندازه، لکه دې ځای ورته تقریبا له پورې موړ وایي دومره اندازه یې څه غار وکړي او داسې راتاو یې کوي. داسې راتاو کوي چې دوی ته دا یقین و چې دا خوا دښمن حمله کوي، بل خوا یې نشي کولی. مدینې منورې دا خوا یې څه دی، هغه دیوال څه یې راتاو، دغه
غار یې څه دا کند یې څه راتاو کړه. نو طول اوږدوالی خو تقریبا 3.5 میله مفسرینو لیکلی دی او پلنوالی او پروغوالی چې کوم دی په دې کې صحیح قول نه ده راغلی څومره یې پلنوالی و څومره یې پروغوالی و. په دې کې مفسرین لیکي وایي کېدای شي دومره پلنوالی پروغوالی و چې څوک نشي ځین راختلی او چې راختلی ډېر په تکلیف سره به و ځکه دوی دا کنده و دا لپاره جوړه کړې وه چې څوک راپورې نه وځي چې راپورې وځي ډېر په تکلیف سره به راپورې وځي چې دی راپورې وځي او ځان برابروي نو دوی کولو په غش باندې مړ کوو دي مرداره وي. په دغه فیصله راغلل هر یو 10 کسانو ته 40 ګزه ځای ورکوي چې دا هر یو 10 اصحابو ته 40 ګزه ځای ورکوي. سلیمان فارسي رضی الله عنه دې مشوره ورکړې وه هغه په دې کې څه مایل و انصار وو دې زموږ سره سي او مهاجرین وو دې زموږ سره سي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر ښه فیصله وکړه ورته یې وویل دې زما د اهل بیت څخه دی او څه انصار یې درسره ملګري کړله او څه مهاجرین درسره ملګري کړله ته دې هم 40 ګزه ځای ورکړه. په دې خندق په دې غار کینولو کې او په دې کنده کینولو کې ناشنا عجایب واقعات راپېښ شوله. یو واقعه دا راپېښ شوله چې جابر رضی الله عنه وایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدی چې په کال باندې لګیا وو او اثرات د وریجې مې باندې ولیدله چې وچی دی. نو زه راغلم خپل بیبي ته مې وویل خپل شوي ته مې وویل چې د رسول الله علیه السلام ولږه زه نسم برداشت کولی. په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د وریجې اثرات زما برداشت نسي زغملی او زه نسم زغملی دا ولږه. نو که څه شی وي تیار یې کړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه کوم مېلمه کړم. هغه ښځې بیبي ورته وویله چې ما سره خو تقریبا یو 3.5 کیلو 4 کیلو غنم دي دا به زه وړه کړم او راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کوچک مرغومی هم ولاړ و دا یې حلال کړئ. نو بیبي ورته وویل ګوره داسې وکړه چې ولاړ سه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووایه خالد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوله. نو داسې نه چې ډېر اصحاب راولې اما ورته ونه شرمایه دا خو لږ خوراک دی څومره اصحاب یې راسي. جابر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې یا رسول الله ما څه لږ خوراک تیار کړی دی که ته راسې یو څه محدود اصحاب ځان سره راوله دا خوراک به وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړي ټولو اصحابو ته 3000 اصحابو ټول ته اعلان وکړي چې جابر ډوډۍ تیار کړې راځئ. جابر رضی الله عنه حیران شو چې دا څه کیسه شوله. دی مخته رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان و دی خپل کور ته راغی ښځې ته وویل چې داسې واقعه شوله ده ټول راغله ټول اصحاب راغله. نو هغه ښځې مبارکه ورته وویله چې تا رسول الله صلی الله علیه وسلم پوه کړئ چې لږ خوراک موږ تیار کړی دی. جابر رضی الله عنه ورته وویل چې ما ورته وویل چې لږ خوراک دی خو د ټولو اصحابو ته وویله. نو هغه ښځې ورته وویله چې بس چې تا رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر کړی دی بس دا کافي و شاګرده دې خو پر کار باندې ښه پوهېږي نور مسافر ته وره پریشاني مه کوه چې خبر کړی دی بس صحیح ده چې خوراک لږ دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغی کور ته چې راوړل دی اصحاب هم راورسېدله. نو جابر ته وویل چې بس خوراک او د ډوډۍ انتظام ما ته راکړئ یعنې زه سالنګ ورچوم ډوډۍ هم زه تقسیموم. نو جابر رضی الله عنه فرمایي وایي دا معجزه مو خپل مشاهده ولیدله چې چېرته دی ناست و او کاسې یې ډکولې او ډوډۍ اصحابو ته ورکوله حتی دا ټول اصحاب چې څومره ماړه شوله دا دېګله دغسې پاتې او د هغه رقم زموږ ټولو کور والا چې کوم زموږ کور والا دا خوراک وکړي دېګله دغسې پاتې حتی تر دې پورې چې بارونه اخر چې کوم پاتې شو هغه موږ خپل په دا ګاونډیانو باندې څه کوي تقسیم کړي. دا یو معجزه وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې څه په جنګ خندق کې څه ښکاره شوله. دا یو بله معجزه دا ښکاره شوله چې د سلیمان فارسي رضی الله عنه حصه چې کومه وه په هغه کې یو غټ ډبر راووتل ډېر کوشش یې وکړئ دا ډبره نه ماتېدله. اخره د سلیمان فارسي چې کوم ملګري وه نور اصحابو وویله چې دا غار دا کنده چې کوم ده چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې په دغه تخته کې وکړي یو څه به داسې کږه بیا وکړو بېرته به هغه ته ځان برابر کړو. سلیمان فارسي رضی الله عنه وویل چې نه یو وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشوره کوو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه خوښه ده. سلیمان فارسي رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ډبره زموږ مخ ته راغله خو په دې کې حکمت هم دغه و چې مشوره هم سلیمان فارسي رضی الله عنه د غار ورکړې وو او د په حصې کې دا ډبره هم راغله. یعنې الله سلیمان فارسي رضی الله عنه ته وروښول چې ګوره خپل په هغه اسباب چې هغه ظاهري اسباب دي په هغه باندې تاسو مثال په توګه اعتبار مه کوئ ګورئ دغه دی مشوره هم سلیمان فارسي ورکړې وه
او ماهر هم وو او د مخ ته ډبره هم راغله د ډبرې ایسته کولی هم نه شوله نو رسول الله چې دا خبره واورېدله چې دوی مخ ته ډبره راغلې ده خپله څادر یې راواخیستی په ګرځو لړلی وو ټول بدن وو ټول جامې په ګرځو لړلې ځکه خپلې هم دغه کنده کېنله خپل هم په دغه مصروف وو په دغه خدمت کې په دغه جهاد کې راغی دننه کندې ته اوچته سو او سوټک یې راواخیست چې یو وار یې ووه بسم الله چې ویې ولې وار سوټک ورسره یې کوي په یو سوټک سره یې یوه حصه ځینې ماته کړه یو شغله ځینې پورته سوله چې بل وار یې ورسره کوي بله حصه یې ماته کړل بل شغله ځینې پورته سوله چې درېیم وار یې ورسره کوي سوټک هغه ډبره ټوټې ټوټې سوله او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم راوختې د چا د کندې څخه او خپل څادر راواخیستې یو ځای کې کښېناستې سلیمان فارسي راته ورته راغی یا رسول الله دا خو عجبه شی ولیدې وایي څه شي دې ولیدله وایي چې اول وار دې ورکوي یو رڼایي ما ولیدل چې بیا دې وار ورکړې بل رڼایي مې ولیدل چې بیا دې وار ورکړې بل رڼایي دې ولیدل نو رسول الله ورته وویل چې تا ته رښتیا دا ولیدل وایي هو وایي ما ته په دغه درو وارو کې جبرائیل علیه السلام راغی ورته یې وویله راته ویې ویله چې تا ته د شام دغه رقم د روم او دغه رقم د فارس د دې کیلي الله تاسو ته امت ته درکړله یعنې خدای متعال به تاسو ته د شام د روم د یمن د فارس دا علاقې الله تاسو ته څه فتحې درکوي چې دا خبره رسول الله سره وکړله منافقین ته نور هم خبرې شروع شولې منافقین و دا وګوره داسې خلک چې هغه خپل ورځ نشي برداشت کولی خپل تنده نشي برداشت کولی او دومره وخت نشته ورسره چې هغه میتیاوس ته ولاړ شي او په ګرځو لړلي دي دوی اوس خپل د ځان دفاع نشي کولی دوی اوس دا خبرې کوي چې موږ به روم فتح کوو او موږ به فارس فتح کوو او دا رقم موږ به یمن فتح کوو دا خبرې کوي دا وګوره منافقین دا خبرې شروع کړلې خندق په شپږو ورځو کې سر ته ورسېدلی په شپږو ورځو کې دا د کفارو قافله هم راورسېدله د جنګ چې کوم 10,000 کافران هم دا هم راورسېدل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دی دا صلع غر ورته وایي دا یې خپل شاته کوي او دوی دلته مساوات الخزیې واچولې 3,000 اصحاب وره دغه ځای ته زموږ ملګري حاجیان دا ورغلي دي ځان ورسره و هغه جنګ خندق ته ور ورغلو هغه ځای مو ولیدی نو هلته نو څه تقریر هم ما وکړې الله دې قبول کړي په دربار کې نو هغه ځای چې اوس دی هغه اوس معلومات نه کېږي په هغه ځای باندې اوس سړک راغلی دی اندازه نه لګېږي خو سړی چې سوچ ووایي داسې ته اندازه لګېږي چې په دغه سړک شاوخوا داسې څه هغه کنده راغلې وه خو اوس هغه مکمل ختمه ده نو اوس نو کافران چې راورسېدل چې ویې کتل چې کنده جوړه شوې ده ناشنا کنده ده او دومره غټه کنده ده دومره پراخه ده تعجب یې وکړ چې دا خو زموږ په وخت کې نشي د جنګ په حالت کې خو داسې کار نه و پېښ شوی دا نوی کار شوی شوی خو دوی ډېر کوشش وکړ چې دې کندې څخه راپورېوځي خو نه شوی کولی ځکه دوی چې راپورېدل دوی خو دوی به کمینونه ورته نیولې وه اصحابو په غوښو باندې ویشتله مړه کول وي اخره یو درو نفرو کوشش دا وکړ چې موږ راپورېوځو دې خو هغه شي وویشتل 3 ساعته څه مړه کړله اوس تقریبا یوه میاشت په دغه حالت باندې تېره شوله خو په دغه کې بنو قریظه چې کوم وه دا یو قبیله وه د اهل کتابو دا په مدینې منورې کې اوسېدله کافران وله خو لیکن رسول الله سلم وعده ورسره کړې وه چې موږ به په تاسو باندې کار لرو تاسو موږ باندې به کار لراست او موږ خپل د قوم سره څه دی جنګ دی تاسو د هغوی کومک هم نه کواست دا بنو دی چې کوم مشر و دا ورغی د بنو قریظه و چې کوم مشر چې کعب و هغه ته ورغی نو خبرې اترې ورسره وکړې اخر یې په دې باندې راضي کړي چې بس سیده موږ هغه وعده ماتوو موږ تاسو کومک کوو دا خبره چې نبي صلی الله علیه وسلم ته راورسېد نبي صلی الله علیه وسلم ډېر غمجن شو په دې خبره باندې چې دا کار ولې وشو بنو قریظه ولې دا وعده ماته کړله نو سعد دوه سعدین یو سعد بن عباده رضی الله عنه ادارکم بل سعد بن معاذ رضی الله عنه دا دواړه یې واستوله چې دوی معلومات وکړه چې دا واقعي بنو قریظه دا خپل وعده ماته کړې که نه چې بنو قریظه ته چې کله راغلل چې رښتیا دوی وعده ماته کړې ده ډېرې سختې خبرې هم میز کې سره وسولې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویله چیرې وعده نه و ماته کړې نو صفا خبره موږ ته وکړه چې اصحاب هم واوري چې بنو قریظه وعده نه ده ماته کړې خو چیرې وعده ماته کړې وه نو ګول خبره وکړه
یعنې ما پوه کاست نور اصحاب مې پوه کواست دوی دواړه راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې یا رسول الله دوی خو واقعي داسې اشارې کې ورته وویل چې وعده یې ماته کړې ده بنو قریظه وو نو تقریبا یوه میاشت دغسې چل روان و خو دا داسې جنګ و چې خدای متعال دې جنګ ته د مسلمانانو دا خطاب کړی دی چې دا داسې جنګ و چې زاغت الابصار ستاسې سترګې واضح سولې د ډېره غم و د پریشانۍ نه وبلغت القلوب الحناجر او زړونه مو حلق ته راورسېدله ستونو ته راورسېدله وزلزلو زلزاله شدیدا او دوی ولړزېدله یعنې سخت تکلیف ورباندې راغی ځکه هلته خلکه کافران ډېر وو 10 زره کافران هم ول دا یوه میاشت دا سلسله دغسې روانه وه خو بیا داسې وسوله چې یو ورځ سعد بن معاذ رضی الله عنه دا خپل د مور پوښتنې ته راغی دوی په یو قلا کې داسې بندي کړي وي دلته تاسو اوسېږو عایشه رضی الله عنها فرمایي دا وخت د پردي احکام نه و راغلي ځان دلته ومه چې سعد راغی رسول الله خپل مور پوښتنې ته وایي ما ولید چې کوچنکه زغرې اغوستې وه د لاسونه یې ښکارېدله وایي ما دا مور ته وویله که چېرې دلته غټه زغره ورکړي چې دا لاسونه یې هم پټ وي نو ښه به وي داسې نه چې دا په لاسو باندې ولګېږي نو مور ورته وویل سعد ته چې ژر ځه رسول الله صلی ځان رسوه وسلته مشکل ته ځان ورسوه او بیا عایشې ته وویل چې هېڅ خبره نه ده چې الله څه کړي هغه به کېږي سعد ته چې بېرته راواپس شو چې لښکر ته راورسېدې غشې په دا ګوتې باندې ولګېدی نو هغه رګ یې اکحل ورته وایي هغه رګ چې هغه بیا ژر نه جوړېږي وینې ځینې روان وي هغه رګ یې وشکېدی نو ته الله دعا وکړل چې یا الله ما تر هغه وخت پورې مرګ مه راوله تر هغه وخت پورې چې تر څو پورې چې دا کافران په رسول الله باندې حملې کوي او بیا دا دعا وکړه چې یا الله ما ته شهادت مه راکوه تر هغه وخته پورې تر څو پورې چې بنو قریظه و چې کوم هغه وعده ماته کړې وه د هغې انتقام زه وانه اخلم الله دا دواړې دعاګانې الله قبولې کړلې چې دا آخري جنګ و چې کافرانو په مسلمان باندې څه حمله کول هغه نه بعد د جنګ احزاب نه بعد بیا مسلمان را ولاړ شول په دوی باندې څه حملې شروع کړلې او فتح یې حاصله کړل خیبر یې فتح کړې مکه مکرمه یې فتح کړله داسې نور قبایل څه فتح کړلې خو بالاخره دې شپې چې پوره سولې په شپه یوه شپه الله طوفان راوستی او دې طوفان نه مخکې بله داسې واقعه راپېښ شوله د غطفان د قبیلې یو بل مشر و هغه نعیم بن مسعود نومېدی دا مسلمان شو په پټ مسلمان شو رسول الله ته راغی یا رسول الله زه مسلمان شوی یم خپل اسلام ما چاته نه دی ښکاره کړی خو زه به یو تدبیر وچلوم که ما ته اجازه راکړي وایي ویې چلوم تدبیر هغه تا ته اجازه ده دی راغی نو بنو قریظه و قبیلې ته راغی چې کوم وعده یې ماته کړې ورته ویې ویله دې نیمه لرې کې وسیږه څه او که دغه قریشو جنګ چې وکړي بیا ځي مکې مکرمې ته او د غطفان قبیله به ولاړه شي نو بیا به د محمد صلی الله علیه وسلم په تاسو باندې غالبه شي تاسو باندې جنګ وکړي او تاسو به ټول مړه کړي نو بنو قریظه ورته وویل چې موږ څه وکړو داسې وکړاست دا قریش ته ووایي چې یو څه کسان موږ ته راکړي او غطفان قبیلې ته هم ووایي څه کسان موږ ته راکړاست چې موږ سره وي چې دا محمد صلی الله علیه وسلم په موږ باندې حمله وکړي نو تاسو بیا د خپل خلکو دپاره خپل د مشرانو دپاره زموږ کومک ته بیا راځاست دا خو صحیح خبره کوي نعیم کې وویله موږ به دا خبره خامخا کوو نو قریش ته او د هغه رقم چې کوم غطفان قبیله ده د موږ خبره کوو بیا راغی قریش ته وویله چې قریشو بنو قریظه وعده چې کوم څیز سره کوي هغه یې ماته کړله او محمد صلی الله علیه وسلم ته وویله چې دې وعده ماتوله کې موږ د قریشو سرداران یو څه سرداران او د غطفان یو څه سرداران تا ته درکړو او دې قتل کړه بیا ته به وعده زموږ څه شي برقراره شي موږ دلته هلته یوه خبره وکړله دلته بله خبره وکړه
قریشو چې کله دا د ابو نعیم خبره واورېدله غطفان ته هم دا خبره وکړه د قبیلې ته دې ما باندې اعتبار وکړ بنو قریظو دا وعده ماته کړې ده ابو سفیان د ابو جهل زوی او غطفان زوی دواړه ور واستول چې ورسې د بنو قریظو معلومات وکړ هغه چې ورغله بنو قریظو ورته وویل چې موږ په وعده باندې ولاړ یو څه کسان موږ سره کاست دې لپاره چې تاسو بیا زموږ امداد ته راسئ هغه وویل موږ کسان نشو درکولی هغه خو دا خیال چې کسان اصلي غواړي محمد صلی الله علیه وسلم ته ورکړي چې مړ یې کړي دا ټول مړه کړي نو کسان نشو درکولی هغه وویل دې کسان موږ نه درکوس موږ ستاسو سره وعده هم نه کوو او ستاسو کومک هم نه کوو دغه دواړه راغله ابو سفیان ته وویل قریشو او غطفان قبیلې ته وویل چې نعیم چې کومه خبره کړې هغه صحیح خبره وه بنو قریظو خو وعده ماته کړې ده نو څه وهم ور ولېدل تاسو ولې چې بنو قریظو دا وعده ماته کړله او په دغه شپه کې الله توفا ورباندې راوستی دا چې توفا ورباندې راوست چې دوی دغه چې کومې خیمې وې دا یې خرابې کړلې او د دوی چې کوم منګیار دا شیان د اوبو شیان دا هم وغورځول سره او دا چې توفا ورباندې راغی چې دوی د حیواناتو سره ګډوډ کړل سره شپه سوه نیمه شپه وه او الله ملایکې هم راواستولې د دوی په زړونو کې روح و تس واچوئ نو په دغه شپه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اصحابي د جاسوسي لپاره واستوي چې ته ورته وګوره چې دوی څه حال دی حذیفه رضی الله عنه ورواستوي دی وایي داسې یخني وه داسې یخني وه خو لیکن الله رسول الله چې ما ته امر وکړي زه چې کله روان شوم الله د الله رب داسې ګرم حمام جوړ کړي زه بالکل په دغه لارې باندې نه پوهېدلم چې کله ور ورسېدلم نو امید دی چې ابو سفیان اور ته ناست دی وایي ما غشه راواخېسته اوس ویشتی مې وم او زه په دې باندې قادر وم چې زه مړ کړم خو ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي وایي چې تر څو پورې چې ما ته راغلی نه هېڅ کار به هم نه کوې خو لیکن د رسول صلی خبره ما ته دا ذهن ته راغله نو ما بېرته خپل غشی راواخېستی او بیرته مې پټ کړی او ومې نه ویشتی ابو سفیان ابو سفیان اعلان وکړي تکه توره شپه وه دا مشران یې خپل راجمع کړله کښېنه وویل زه هم ورسره شریک شوم شپه ده ابو سفیان دا وویل چې یو د بله پوښتنې سره وکړه چې څوک جاسوس به موږ ناست وي نو دا اصحابي فرمایي چې اوس زه خو په ځان سره وویل چې اوس ګیر راغی نو ډایرکټ مې وایي ما چلاکي وکړه خپل انډې کې مې وویل ته څوک یې هغه ته ما نه پېژنم زه فرانکې د فرانکې زوی یم چلاکي مې وکړله نو هغه مې په وایي دغه کې راویستی ګروپ کې مې راویستی په دغه چل کې وایي زه ما ځان بچ کړئ ابو سفیان وایي خپل مشرانو ته وویله چې تاسو خو معلومه ده دا بنو قریظه چې کوم هغه معاهده یې ماته کړله او دا 30 ورځې کېږي چې موږ پراته یو نه جنګ وسو نه شی وسو او دغه رقم دا طوفان هم راغی نو ښه به دا یې چې موږ بېرته واپس ولاړ سو دا خبره وکړل بس په لښکر باندې یو چیز بغارې ګډې سولې هر یو دا کړي شکولې ځان یې باسي په شپه شپه دغه اصحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا واقعه بیان کړه چې ابو سفیان په داسې خبرې وکړلې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خوشحاله سو دغه شپه یې تېره کړله سهار یې اصحابو ته زیری ورکړي چې الله څه غلبه راویستله او دوی شکست وخوړی او بیا وویل چې اصحابو نن نه بعد به موږ مسلمانان په دوی باندې څه کوو حملې کوو او دوی کافران موږ باندې حملې نه کوي نو په دغه کې شپږ اصحاب څه شهیدان شول او دوی 3 کسان شهید شول مردا شول نو خداوند متعال موسی هغه بیان کوي د جنگ احزاب بیان کوي جنگ خندق بیان کوي الله یا